السلام علیکم ملګرو. موجوده حکومت د عمران خان نه ولې دومره زیات یریږي، ولې دومره خوفزده دی؟ نن په سپریم کورټ کې د عمران خان یو اهم میچ هم دی، په هغې باندې هم ډیټیل سره خبره کوم. مولانا فضل الرحمن صاحب یو ځل بیا په اسټبلشمنٹ باندې ډېر غټ تنقید کړی دی. څه تنقیدونه یې کړي در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم. پی ټي آی یو ځل بیا قاضي فیض عیسی نه غټه مطالبه کړې ده. سعودي عرب د پاکستان کرکټ ټیم دپاره د غټ انعام اعلان کړی دی. په اسلام آباد های کورټ کې په سایفر کیس سماعت په هم نن کیږي. دا ټول تفصیلات په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. ټول نه پهله خو په موجوده حکومت باندې خبره کوو چې دا ولې د عمران خان نه دومره زیات یریږي. موجوده حکومت بار بار عمران خان ته د مذاکراتو دعوت ورکوي او کمې خبرې نه حکومت ډېر زیات یریږي. جی څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په کپتان باندې ډېر زیات کیسونه جوړ دي چې اوس ورو هغه کیسونه ختمېدو واله دي. نو اوس حکومت سره دا یره ضروره که چېرې د عمران خان د مذاکراتو د ډیل نه بغیر د جیل نه راووتو نو بیا خو زموږ غلک ډېر عزت پاتې دی به هم ختم شي او عمران خان به یو قسم د ریکارډ جوړ کړي. ځکه د پاکستان په تاریخ کې داسې هیڅ کله نه دي شوي چې یو غټ سیاسي سړی ګرفتار شوي او هغه بغیر د ډیل نه راوتلی وي. نو دا به عمران خان یو ډېر غټ ریکارډ جوړ کړي او اوس که چېرې داسې وشو خو بیا به عمران خان د دی کنټرول نه بهر شي. ځکه موجوده حکومت عمران خان نه کپتان نه ډېر زیات یریږي. اوس چې د ډیل نه بغیر عمران خان د جیل نه راوځي نو خو الریډي د عوامو هیرو دی او چې ډیل نه بغیر راوځي نو بیا دې خلکو خو به ویل یو بیخي زیرو شي، اوس هم زیرو ده. او عمران خان چې د ډیل نه بغیر جیل نه راووتو نو بیا خو به هغه نور هم د عوامو په زړه کې ځای جوړ کړي او د دې خلکو چې کمې خبرې دی به هم بندې شي. نو ځکه دی د عمران خان نه ډېر زیات یریږي. جي دا وخت په عمران خان باندې دوه کیسونه دي چې اکټیو دي چې پای کې گرفتار دی. یو عدت نکاح کیس دی، یو سایفر کیس دی. عدت نکاح کیس کې فیصله الریډي محفوظ شوې وه خو خاورمان کا په جج باندې عدم اعتماد وکړو چې جج ولوي بالکل ته کیس بل عدالت ته شفت کړه چونکې داسې نشي کېدی. خو بیا هم سایفر کیس باندې نن اسلام آباد های کورټ کې ټرایل دی چې نن هم یو غټ خبر د سایفر کیس حوالې سره هم راتلی شي. خو بل نن به یو بل هم اهم میچ دی د پاکستان د سپریم کورټ په سپریم کورټ کې د پی ټي آی جي د پی ټي آی مخصوص نشستونو معامله به هم نن سماعت کیږي او چیف جسټس قاضي فیض عیسی په سربراهۍ کې 13 رکنی بینچ په دې باندې سماعت کوي. اوس که چېرې پی ټي آی ته خپل مخصوص نشستونه میلو شو نو بیا دا د پی ټي آی دپاره ښه خبر دی. مسلم لیگ نون نه به هغوی له به خپل حکومت نه میلاویږي دو تهایي اکثریت والا نو بیا قانون کې او آئین کې هیڅ قسم ردو بدل نشي کولی. خو که چېرې دا سیټونه پی ټي آی ته میلو نشو نو بیا به دا سیټونه هغوی ته میلاویږي او هغوی به بیا قانون هم بدلولی شي، به بیا آئین هم بدلولی شي، آئین کې به هم ترمیم کولی شي. چیف جسټس قاضي فیض عیسی ته به ایکسټینشن هم د 3 کالو ورکړی کیږي. جی بل مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم خبرې کړي دي، کوم سپینې بیانات جاری کړي دي په هغې باندې بوس خبرو کو. جي مولانا فضل الرحمن صاحب پرون په مظفرګړ کې تقریر دوران غټ بیانات جاری کړي دي. مولانا صاحب ویلي چې حکومت صرف د عوامو په مردۍ باندې جوړیږي. 8 فروری الیکشن وایي زه کمپلیټلی مسترد کوم او دا هیڅ کله نشي کېدی چې ته دې وایي خپه په خپله واړې کمره کې د دننه ناستې او د عوامو رایې دې مسترد کړې. دا ملک د دې ملک جوړولو کې وایي ستاسو هیڅ کردار نشته، البته ملک ماتولو کې د ستاسو څه ناسه کردار شته دی. دا ملک د اوټ ملک دی، دا ملک وایي د بوټ ملک نه دی. دا مولانا صاحب ډېرې سپینې خبرې کړي. جي ډېرې سپینې ویناګانې کړي. په اسټبلشمنٹ باندې ډایرکټ لاس اوچت کړی چې وروره غواړې ټوله غلطي ستاسو ده. مولانا دا هم ویلي دي چې نن په سیاست د فوج قبضه ده چې تاسو ملک ماتوئ نو بیا موږ هیڅ کله هم د ستاسو احترام نه کوو. د پارلیمنټ چې کوم جوړ دی دا د اسټبلشمنٹ نماینده دی او موږ په دې خپل سفر کې د سیاست په دې سفر کې جیل ته هم تیار یو، قبر ته هم تیار یو. جي دا مولانا صاحب ډېرې سپینې خبرې کړي دي. جي ډېر غټ بیانات جاری کړي چې په اسټبلشمنٹ باندې ډایرکټلی ګوته اوچته کړې ده. جي بل پی ټي آی چیف جسټس قاضي فیض عیسی باندې غټ تنقید کړی دی، عدم اعتماد یې کړی دی چې د عمران خان ټول کیسونو کې د قاضي فیض عیسی نه کینی. دا فیصله د قاضي فیض عیسی نه کوي. جي سعودي عرب د پاکستان ټیم دپاره د غټ اعلان کړی دی. سعودي عرب ویلي دي که چېرې پاکستان ورلډ کپ وګټلو نو راتلونکي کال کې به د پاکستان ټیم چې څومره هم کلاړیان دي هغوی به حج ته موږ راغواړو او ښه شاهي پروټوکول به ورکوو، شاهي پروټوکول سره به دی حج کوي. جي دا والله سعودي عرب حکومت د پاکستان ټیم دپاره غټ اعلان کړی دی. جي نو په دې ویډیو کې دا اپډیټس وو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. جي والسلام.